گزار بدر کا و زبردست دیوبندی عمل رازا درتا تیاری رازا نداو ظالمان و ظلم شتا ننم پڑے خلق رکے دا شیخ العلم رحمت اللہ علیہ افکار و خواندان شتا ستاپ و مخالفت دا نختمی گی البتہ تب دنیا کس طرح ذلیل بھی دا غیر قرآن بڑے قبر کی باسے ذریعہ صاحب کے آخرت بدی تواو بربادی بیا بدکم عالم دا شفاعت توقع ساتھی مسلمانان اور انہوں زنانا دادا قوم میں ہماری دی پتک بنیاد علماء دیوبند زنانا و دا بناتو دا مدرسو اہتمام آغاز اکڑو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگو زنانا و دا بیان کی دیم لفظ یو فرمایا اور تیو فرمین چی تو کسرنا لعنا زنانو تاسو کی یو بیماری نہ تو بخورا او زنانو تیو فرمین چی زنانو تاسو ما وقتے اکثر اہل النار سڑو بجائے جہنم تا تاسو دیر روانی ہوئے ہوئی حیران ہوئی چی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وان ولی جہنم تا دیر روانی او تیو فرمین چی تو کسرنا لعنا تاسو لعن دیر کوئی خجی لعن سنگی کوئی تاسو دیو جنہ لعن کوئی چی چند بیزای والو زی چیختن لی مرشاہ وی چی علکس تاسو طبیعت خلافی ٹوٹی ٹوٹی ششولا او کل دی رور طبیعت خلافی پلار دی سر تکینا دا مور پلار جنازی تکینی خدا خدا خوزبر گنا دے خود 24 گھنٹوں کی یا وقت حاصل ہے چی آگئی کہ اللہ دا زناور سوالم قبلے 24 گھنٹوں کی یا وقت اجابت ہے تو شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ فرمائی چی خزی تو خو خیری کئی زبرگا نہیں خو اسینا دا خیری دا سی وقت وکی چاگا اجابت وقت سر موافقی شی بیا بدی رول ٹوٹی ٹوٹی تمور باندے جاری راہو زکر ٹوٹی ٹوٹی شو جیتا لعن کو یا بدی پلار مری خیری بدی رور تکڑی چی دا مور پلار جنازی تکینی نو تبم پاگا پلار جاری راہستا دلاسا نو اللہ پیغمبر زنانا ہوتوی چی خلی کنٹرول کی خپل زباننو تا لگام و لگوئے او دا امت زنانا ہو تاسو دا خبر کولو نمخ کی 5 منٹ سوچ کوئے چی دا منچوئی او دیمیو فرمین چی و تو کفرنا العشیرہ زنانا ہو تاسو با جنت تا جہنم تا زکر دیر داخلی گئے چی تاسو داخبل و خواندان و نافرمانی کوئی کفران و العشیر در کی کتا تا خواند روزانہ چرگان در کئی چاولی در کئی آستان بسار ملئی در باندی خورید پراٹھا در باندی خورید 250 چائے در باندی اس کی اور یو ورزدانہ تنخواہ پورے نشی یا اگر بار نہ پیسے رانشی یو مخام تا تو آئی چلو گانو خود کوا نو تو پور شپدی پوزا پر سولی و شین پتیر بخدینی ولی کاسی داسی ولی پلیتون داسی ولی خدی تا چلے چنو دار من کی کلمی ورستے اکڑی و تاکورو رنشنو دار خوانن بخلی پدی آدھا کارا لوگانو دی من اوش لولی و ظالمی نو تاکو دولم یاش وخی اوخڑی چرگانی دیو خڑی دی پوری اللہ نبیو فرمین چکہ دا خدا طول عمر مست ساتی خویو ورز دی ترخ خبر اور توقع دوائی چی واللہ ما رأیتو من کا خیرا قطو سندے کا تانا خما خیر کتری روزانا تیو کنجلی دی روزانا تیو غگیدل دی نا سڑی باندی زمت آسمان را تنشی چی کور دی وران شکو نمی لگتا غصہ وکرا آدم غلط کار کرے نو مسلمانان ورنو اللہ نبی او خضو تووی چی تاسو خضی یئی ستاسو دیر مقام دے دا قور محاس تاسو لاس کرے دا بچو تربیت تاسو لاس کرے امت تا بہترین خلق ورکولو دا پارا دنیا تاس یئی اور تاسو لعن نکوئی بد دعاگانی بڑی دی نکوئی او دا خبر خاون نافرمانی با نکوئی اللہ نبی فرمائی چی زما پا دل کی دا سجدی حکم نشتا لو كنت آمرا لأحد ان يسجد لأحدا كما زمان دین کی دا تصور ہوئے چی څوک دی چاہتا سجدو کی لأمرت النساء ان يسجدن لأزواجهن ما بخضو تویرے ہو چی خاوندان تو سجدی ہو کے خدے نبات کی بخضی باندے غد حق داد خاوند مسلمانان اور انہوں جدید دینی مدارس و مقصد صرف پڑھائی نہ رہے
صرف د بناتو بلډینګونه نه دي، صرف بناتو ته مشغله جوړول نه دي، بلکې یوه زنانه نه خدیجة الکبرا جوړول دي، یوې زنانې نه عایشه جوړول پکار دي، یوې زنانې نه فاطمه جوړول پکار دي. زما په خبره چې څوک پوهیږي دا سوچت مسلمانانو ورونو یو سوال علماو ته را پیدا شو چې اوس دا ښځې دومره ډېرې دي، ما په خیال چې دې مدرسې کې به د هلکانو تعداد کم وي او ښځې به د شمار نه باري. دې مدرسې کې دوره نشته خو د بناتو دوره شته. عالمانو ته دا سوال را پیدا شو چې ډېر لږ وخت کې زما چې څومره خیال دی زما ما په یاد باندې د دې بناتو 25 سال کې چې دا تعلیم اهتمام شروع شو او د عالمانو سړیو 1400 کاله کېږي چې شروع بیا بعضې مدرسې داسې دي چې وفاق لیسټ کې نشته، ډېرې کمې مدرسې د وفاق اندراج کې دي، خو عالمان وایي چې د زنانو مدرسو شمار په سړیو زیات دا وایي چا ترغیب نه دی چاولی چې سبق ووایي. پلار خو شپې دعا کوي چې خدای بچي مې نیکان کې، خدای بچی مې دین طرف ته فکر کې، لور بارې کې نه وایي. دا جنکۍ ولې ډېرې شوې؟ علماو جواب وکړو. علماو وفرمیل چې یوې زمانې کې دین باندې سړیو حمله کوله، دهریان سړیو بې حیایي سړو پیلاوله، ډمتوب سړیو کو، کچتوب سړیو کو. الله د مسلمانو زامنو سینه کې دا جذبه پیدا کړه چې علم وکړه، د دهري لاره ونیسه، حفظ وکړه، د بېدینۍ لاره ونیسه، قرآن ووایه، د فحاشۍ لاره ونیسه چې څومره ملکونه کونه کې بېدینه دي، فحاش دي، شرابیان دي، جوارګر دي، د قوم د شریفو خلکو زامن نه پاتې علم دې حاصل کړي چې هر چپ باندې هغو ته روکا والا مردانې کار سړي میلاو شي. اوس انګریز ته راز معلوم کړو چې زنانو په زرعي باندې موږ امت ګمراه کوی شو. پاسپورټ دفتر کې ښځه، شناختي کارت دفتر کې ښځه، ډیو کې پسنجره ښځه، جاز کې ښځه، اور طرف نه ښځو ته هوا ورکړه. انجیوز ګاډو کې ښځه، ښځې فحاشي شروع کړه، ښځو غریاني شروع کړه، په ملک کې ښځې غالبې کړې. پلار نه دی خبر، رور نه دی خبر، یکایک د مسلمانې جینۍ سینه کې جذبه راغلی چې زه تل کې داخله اخلم، زه بارکو کې داخله اخلم، زه اسلام آباد کې داخله اخلم، زه دین زده کوم. مور ورته وایي چې لورې څه کوې؟ چې نه نه زه علم زده کوم. د جومات امام ترغیب نه دی ورکړی، پلار او ورور ترغیب نه دی ورکړی. یکایک د ښځې په زړه کې جذبه راغلی دی دې پورې چې نجیب الله مولوي صاحب محسوسه کړه چې زما د غره پوښتنه ده څرنګې دلته روان یې، زه دلته اداره جوړوم، غرو کې ورته ادارې جوړوم چې د دوی جذبه هم سړه شي، دوی دین هم زده کړي، تجوید هم وکړي، قرآن او فقه زده کړي، خو چې دوی حیا محفوظه شي. دا ولې؟ ځکه الله خپله وعده پوره کوي چې ما دین نازل کړی دی، زه د دې حفاظت کوم. چې کله د دین بربادي د سړو د لارې کېده، الله سړي عالمان کړو. چې کله د دین بربادي د ښځو د لارې شروع شوه، کور په کور فاطمه پیدا شوه، کور په کور د عایشې وارثه پیدا شوه، کور په کور د خدیجې وارثه پیدا شوه. چې ته فحاشې ښځې رالېږه، زما ورور هغې ته لاس نشي اچوی د حیا د وجې، د شریعت پابندۍ د وجې. زما زوی د هغې لار نشي نیوی، زما پلار د هغې لار نشي نیوی. سینه تام کر راشه، زه د اختیرا په غره کې پښتنه د عایشې وارثه موجوده یم، د فاطمې وارثه موجوده یم، د خدیجې وارثه موجوده یم. انشاءالله د مغرب تهذیب، د مغرب کلچر، د مغرب بې حیایي به مانه کله هم کامیابه نه شي. مسلمانانو ورونو په دغه بنیاد باندې دا مخې ته راغله. مسلمانانو ورونو تاسو پښتانه خلک یې دا سوچ سره واورئ. یو کتاب دی عیسیانې انګریزي لیکلی، که چا پکې شک وي زه یې ورته ښایم، د اندلس دی. هغه کتاب نوم دی المحاضرة الاندلسیه. هغې انګریزي لیکلي دي چې زه په خپلو مشرانو 100 بار نه بړکر لعنت لیکم. ولې؟ ځکه هغوی تحریک ازادي نسوا تحریک شروع کړو
چې ښځې راوباسئ، چوکونو ته یې راوباسئ، جلسو ته یې راوباسئ، کالجونو یونیورسټیو ته یې راوباسئ. ولې هغوی خوږې خوږې نارې ولګولې. دا کتاب مولا نه دی لیکلی، د انګریز یو غاټې د انساني حقوقو ادارې سرپرست یې لیکلی چې هغو مشرانو خوږې نارې ولګولې چې ښځه انسان نه دی، دا بني آدم نه دی، دا به کور کې د ورور لونی وینځي، دا به غول وینځي، دا به د غوا غوښایي صفا کوي، دا دې دپاره دی، دا به کاسې وینځي، دا به ټینډې او بینډۍ او پیازو کټینګ کوي. نه نه، دا به وزیر اعظم شي، دا به افسره شي، دا به عام ازادي تهذیب خپل کړي. هغې ښځې لیکلي دي چې دا تحریک وچرېدو، خدای دې زموږ مشران تباه کړي. ولې؟ ځکه چې ښځو تعلیم وکړو، ښځو علم حاصل کړو، خو لاړه 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 په هغې کې نوکره ولګېده. وي خو یې که نه، په هغې کې نوکره ولګېده، فایو سټار هوټل کې نوکره ولګېده، نام یې خالي میجره شو، میجره. اور ډیو ګاډي کې نوکره ولګېده، په هغې کې به څه کوي؟ د 500 انسانانو خدمت به کوي. 500 کسانو ته به خوراک راوړي، 500 کسان چې اوبه غواړي اوبه به ورته راوړي، او چې پیپسي ډیو غواړي دا به ورته راوړي. هغې انګریزې ښځې لیکلي دي چې پرون یې کور کې د پلار خدمت کوو په مینه، د رور خدمت یې کوو په مینه، کور یې جارو کوو په مینه. زمونږ انګریزانو وی چې دا ظلم دی. نن په هغې کې د 500 کسانو خدمت کوي، د نوکرۍ په نیت یې کوي، د ډنډې په زور یې کوي، د تنخوا په لالچ یې کوي. وایي چې دا مونږ ښځو ته ازادي ورکړه. ولې کړه ازادي؟ که نور یې ذلیله کړې. فایو سټار هوټل کې نوکره دی، میجر یې نام دی، د قوم لپنګان هلکان، بدعمله هلکان، شهوت نه ډک هوس پرست خانان، هغوی یو بل ته ګوتې ورکوي، اشارې ورکوي چې فلاني هوټل کې به روټۍ وخورو، هلته به خوراک وکړو، پکنیک به وکړو. ښکلې ښکلې جینکۍ پکې دي، هغوی سره به ګپو لګوو، هغه به وګورو. او جینیو ته د هوټل مالک هدایات دا دي چې کسټمر خفه نه کړې، هوټل ګاهک کم نه کړې، چا ته ټنډه روانه چوي. په ایمان ووایه دا یې جینکیو ته ازادي ورکړه که په شرمونو یې وشرمولې. دا د مغرب ازادي دی، دا د مغرب ښځو ته حقوق دلاله دی. د هغوی خیال ساتل دي مسلمانانو وروڼو. او تاسو اندازه ولګوئ، هغې انګریزي ښځې لیکلي دي چې یکا دوکا پکې وزیرانې شوې. زه یم، ما سره 6 افسران دي، مونږ دفتر کې د میز په دغ سیټ کرسۍ کې ناست دي، او مونږ سره د میز په دغ سیټ کرسۍ باندې 6 نورې ښځې افسرانې ناست دي. او زما ښځه دا بل افسر سره په بل دفتر کې په میز ناسته دی. نو چې دا افسران خپلو کې روزانه الیک سلیک کوي و دفتر کې، دې دواړو به تعلق پیدا کېږي که نه؟ هغې انګریزي لیکلي، زه نه وایم، یو بلې سره تعلق پیدا شي، دا مینه محبت زیات شي، نو دا ښځه خپل خاوند سره کور کې تندی تریو کړي، او زه خپلې ښځې سره کور کې تندی تریو کړم، بیا عیسوي عدالت ته ورشي، تنسیخ نکاح درخواست ورکړي چې ما دا افسر خوښ دی، خپل خاوند نه مې خلاصه کړه.